بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، منګه ماشوم چې کله علمونه خوا شروع کړله نو په هغې کې یو جمله خبریه راغله او یو جمله انشائیه راغله. نو که تاسو ته یاد وي نو جمله انشائیه منګه پرېښودلې وه، موږ وایي چې دا به بیا وروسته وکړو. نو ګورئ دا ځینې څیزونه خو په ابتدا د کتاب کې راغلي، خو که هغه ټایم موږ ماشوم ته ښیو نو ماشوم پرې نه پوهېږي، دا په ده باندې بوج شي. نو د اسانتیا دپاره به دا ځینې څیزونه د مخکې نه موږ وروسته بوځو، او چې کوم داسې اسان وي چې د هغې مخکې ضرورت وي نو خیر دا به د کتاب نه موږ د خپل سوچ مطابق د ماشوم چې کوم راته مخاطب ناست وي نو د هغه طالبانو د ذهن د لیول مطابق به چې کوم دي نو هغه هغې سره په دمه باندې حل کړو، هغه به ورته څه کړو، هغه به ورته راوړو. لکه ګوره په جمله انشائیه کو په ابتدا کې دلته موږ ترکیب کو او دې چې کوم دی نو موږ په دې امر باندې یا چې کوم دی نو په دې تمني باندې چې د منصوبات یا مرفوعات نو ویلو په هغې کې د حروف مشبع بالفعل نو پېژندلې، نو چې د هغې ترکیب نشو کولی دی په هغې باندې پوهېدلی نه، د دلې د اسم او خبر نه پېژندو نو ده به دلته کې ترې دا ترکیب څنګه کړو. او بیا موږ هم په هغه ځای کې دلته موږ ډایرکټ دا کوو چې بچي دا لی دا چې کوم دی نو دا حرف مشبع بالفعل والا او زیدن حاضرون اسم او خبر دا جمله انشائیه تمنیه نو دی به بیا هم لږ ګډوډ شي. نو ګوره ګولک د اسانتیا دپاره ماشوم سره هلته کې موږ ساده ترکیب کړو چې دی سره حرف مشبع بالفعل زیدن اسم او حاضرون خبر لی د سره خپل اسم او خبره جمله اسمیه خبریه موږ ورسره صرف دومره کړو. نو که چېرې موږ داسې وکړو چې لکه د ماشوم د پوهې دپاره د ماشوم د اسانتیا دپاره هماغه ټایم کې سره ټینګ په دې باندې وچو چې دا ترکیب مضبوط شي. نو ګوره چې کله ماشوم ترکیب مضبوط شو دی چې کوم دی نو په عبارت کې روان شولو، نو اوس په بدمه د باندې ماشوم دې د موږ راولي ورته ووایي چې بچي اوم هغه خبره ده څنګه چې موږ دلته کې ترکیب کړو وه لکه دلی دا ترکیب ورته تاسو وکړئ چې ګورئ دا لی دا چې کوم دی نو جمله انشائیو کې راغلی دی د تمني نه راغلی دی، دا تمني دی او لی دا زیدن حاضرون ورته وایي بچي دا لی دا چې کوم دی نو څه دی دی به چې حرف مشبع بالفعل زیدن چې کوم دی نو څه دی اسم حاضرون څه دی خبر. نو بس دې ځای کې ورته اوس وایي چې بچي ته به وایې چې لی دا سره د خپل اسم او خبره جمله انشائیه تمنیه، لی دا سره د خپل اسم او خبره جمله انشائیه تمنیه هوا. نو په دې باندې ماشوم ورته وایي چې دلته کې به اوس جمله انشائیه جمله خبریه اسمیه به چې کوم دی نو نه وایه بلکې څه به وایه دلته کې به چې کوم دی دوستو جمله انشائیه ووایه او په انشائیه کې به بیا تمنیې ته لاړ شي. نو په دې طریقې سره ماشوم چې کوم دی نو څه دي هغه پوهه کول پکار دي. بیا ورته وایي چې بچي د ترجي ترکیب حرف مشبع بالفعل امرن اسم غایبون خبر. نو ورته وایي چې بچي اوس په دې ځای کې لږه دا تبدیلي راولئ لعل سره د خپل اسم او خبره جمله انشائیه ترجیه جمله انشائیه ترجیه. نو ورته یو هماغه خبره ده لعل لپاره به اسم او خبر جوړېږي، خو دا خبري په ځای باندې به چې کوم دی نو څه ووایو انشائیه به ووایو ترجیه به پکې راولو. په دې ترکیب سره ماشوم چې کوم دی نو څه دي هغه پوهه کول پکار دي چې دی په دې ترکیب باندې پوه شو دا اجرا نور چې څومره د دې راغلي د لیت او د لعل نو د دې اجرا ورسره کوم دی نو پکار دي چې ماشوم پکې روان شي.